الرحمن الرحیم. د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه حالات مونږ شروع کړو باغې کې د فقه لیکل تدوین فقه اسلامی. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه تقریبا چې یو نیم کال دا د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه د حکومت په دور حکومت کې عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه پیژنې کنه. او دا غې نه بعد بیا چې کله یزید ابن عبدالملک په تخت باندې کېناس هغه پکې ویل چې دا خبره جاری کړه چې عمر ابن عبدالعزیز چې یو لالچي و پلانې و ډیګري او چې هغه کم 2-3 کاله مخکې چې څه طریقه و کم نظام و کم قانون هغه دوباره جوړ کړي دوباره هغه ارسه تباہ کړ او خلق واپس بیا بد حالات ته راغلي. نو په داسې وخت کې امام صاحب سوچ وکړو او امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه 2 کارونه بنیادی داسې وکړل. یو کار دی قانون سازی او بل افراد سازی. قانون سازی او افراد سازی دا شریعت چې هغه د قانون شکل ورکړ او یو اداره پریویټ جوړ کړله چې باغې کې ماهران خلک کینو د هر فن ماهر خلک کینو او د هغې خپل منځ کې بحثونه وشو په دغه قوانینو باندې په دې خبرو باندې. نو تقریبا 83,000 دفعې چې دی دا د یو شکل لا راجمع شو. نو امام صاحب چې دی قانون سازی وکړه او دغه ټولو ماهرینو په ذریعه سره نو دا قانون سازی شو. او بیا امام صاحب چې دی افراد سازیم کړی. نو تمییز الصحیفه د امام سیوطی رحمت الله علیه کتاب دی. هغه په دې کې فرمایي من مناقب ابي حنیفه التي انفرد بها انه اول من دون علم الشريعه ورتبه ابوابا. د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه خصوصي مناقب کې دا خبره چې الله دا خصوصیت بل چاته نه ورکړي. اول دا خصوصیت الله امام صاحب ته ورکړي. هغه سره انه من دون علم الشريعه امام صاحب د شریعت علم چې دا راجمع کتابي شکل کې ورتبه ابوابا او هغه ته د بابونو په شکل کې تدوین او راجمع کړل. او دا امام صاحب یوازې نه دی کړی بلکې مستقل چې سلويخ علماء کمیټه جوړ کړې و او هغه کمیټه کې به هغه خبره باندې بحث کېدو او بیا به یو قانون او فقه تیارېدله. ځکه د امام صاحب فقه ته ویل کېږي جامع فقه. څه ویل کېږي؟ جامع فقه. الله تبارک وتعالی ډېر خوبصورت پیدا کړو امام صاحب خوبصورت پیدا کړو ظاهري شکل او صورت او الله ډېر ښکلی ورکړو. مناقب الائمه الاربعه باغی کې د امام ابو یوسف صاحب دا خبره نقل کړي کان ابو حنیفه رحمه الله ربعه من الرجال درمیانه انسان نډیر لوړ او نډیر لړ ليس بالقصير ولا بالطويل وكان احسن الناس منطقا خلق سرا دا غي د خبرو انداز کوله خ انداز کې به خلق سره خبرې کولې واحلاهم نغمه او आवाज به ډیر کوله او نرم आवाज به او حسن الوجه کل مخواله حسن الثياب کل کپڑے به استعمالولې طيب الرائحه خوشبو به استعمالوله او سریعا الى مواسات الاخوان مسلمانانو د خیر خوایي جذبه په ډیره زیاته. او د امام صاحب اخلاق مبارکي فرمایي چې هغه د حرام سيزونو نه ډیر سخت اجتناب کو ځان به ساتي. دنیادار خلکو نه به امام صاحب جدي لري اوسېدو ډیر لري او خاموش او همیشه به یو فکر کې وو. خو چې کله به یو مسله تاسو کړی شو او هغه مسله به ورته معلومه وه هغې باره کې به نه خاموشه کېده واضح جواب به مدلل جواب به ورته. نو دا فضائل ابي حنیفه لابن ابي العوام کې دا خبره ذکر شوې ده. د امام صاحب پیدایش تاسو ته ویلو دا کله شوی دی 80 هجری دی 80 هجری کې. نو په هغه وخت کې دور د چو اموي خلیفہ سوګو اموي خلیفہ د
دا غنمو عبدالملک ابن مروان دا حکومت چې د 132 هجری پورې چلیدلی کم ځای پورې 132 پورې اخیری چې په دې کې کوم مروان ابن حمار دا کس چې د حکومت خاتمه شو په 136 کې بیا 132 کې چې د حکومت ختم شو نو بیا دوباره لومبانی عباسی خلیفہ مقرر شو اموی نه عباسی ابو العباس صفاح چې دی هغه د خپل حکومت آغاز وکړو نو چې داسې حکومتونه ختمیږي او بیا نور شروع کیږي نو په دې کې منځ کې تحریک هم چلیږي په دې کې ډېر واقعات راځي مشکلات راځي مسائل راځي خو امام صاحب چې دی سیاسي خبرو باندې ډېر سوچ لرو جوړ او هغه به دې خیال کو په ثابت قدمه سره امام صاحب ولاړ نو لومبني دور چې کوم د بنو امیہ داغي اخیری خلیفہ مروان ابن حمار دا غره طرفه د عراق یو گورنر داغه سنمو یزید ابن عمر ابن هوبیرا یزید ابن عمر ابن هوبیرا امام صاحب ته چې د قضا د چیف جسټس د دې پیشکش وکړ چې تاسو چې د قاضي جوړ شي زمونږ د حکومت امام صاحب هغه انکار وکړ هغه عہده قبول نه کړل علما ورته چې دی ویلي چې دا عہده قبول کا خو امام صاحب چې هغه عہده قبول نه کړل نو تاریخ بغداد وای کلم ابن هبیر ابا حنیفه ایلی له قضاء الکوفه ابن هبیرا چې کوم د والیو د عراق هغه امام صاحب سره خبرو کړ چې راته د قضا درکو عہده امام صاحب فابا علیه انکار دی فضربه 100 صوت و10 اصوات فی کل یوم 10 اصوات یوصل لس کوڑی امام سے پدی باندې وهله یوصل لس کوڑی سزا ولا مقرر کړه او ار ورځي چې لس کوڑی دا به وهو وهو علی امتناع امام سے بیا نه منله انکار فلما را ذلك خلى سبيله چې کله هغه دا پته ولګیدا چې یاره نه مانی بس بیا پرې بیا دویم دورو د اموي حکومت چې کله ختم شو عباسی حکومت راغی نو خلیفہ منصور چې هغه ورته پیشکش وکړو د قاضي کېدو د قضا د دې عہده وته پیشکش نو اول دغه پیشکش ورته وکړو بیا امام سے بیا انکار وکړو نو امام سے په دې وجه باندې جیل کې واچو سیر اعلام النبلاء کی علامہ شمس الدین ذهبی رحمت الله علیه فرمای لم يقبل العهد بالقضاء امام صاحب چې د قضا عہده قبول نه کړه فضرب وحبس په دې وجه په امام صاحب باندې تشدد شو او امام صاحب په جیل کې واچول شو ومات فی السجن او د امام صاحب وفات په سکه راغی په جیل کې راغی صحیح روایت مطابق دا راځي چې امام صاحب ته په جیل کې زهر ورکړی شو علامہ ذهبی صاحب وایي وبلغنا ان المنصور سقاه السم فسود ومات شهيدا دا خبره رسیده چې خلیفہ منصور امام صاحب ته زهر ورکړو چې دا غي بوجه امام صاحب جله دا وفات شو